مسایل دغه چې دي دا به ان شاء الله موږ ته یاد وي. عزتمندو، ما ته ماسټر صاحب هم خبرې وکړې او د دې مسایل بیان کړل. زما د هغوی دې خبرو سره بالکل اتفاق دی چې برغوث ډېر پسمانده پاتې شوی. په دې کې که تاسو وګورئ نو دا دوه درې روډه موږ جوړ کړي. یو د نیر دا روډ چې دی دا موږ دغه کړی، بیا د کلي برغوث کلي والا دننه دا روډ چې دی دا موږ دغه کړی، بل د بره روډ چې دی دغه هم دغه کړی، په نیر باندې یو پول هم موږ تاسو ته دغه کړی، ټرانسفارمر هم دلته کې زموږ د لاس یو لګېدلی دی. ټیک ده که نه؟ دا خبرې یاد دي. که د ماسټر صاحب یاد وي نو سکول هم موږ دلته لپاره کړی و، خو هغه وخت کې بیا د ځمکې مسله راله او د هغې د وجې نه هغه پاتې شو. دې ځله موږ دا انشاءالله اراده هم ده چې سرکاري کومه ځمکه چې ده هغوی به مجبورو، ډپارټمنټ به دې ته مجبورو چې بهی دا د دې ځي د دې کلي د دې علاقې ضرورت دی چې خلکو ته تعلیم میلاو شي. نو د دې لپاره به انشاءالله په دغې سرکاري ځمکې کې به دا سکول درته جوړو به او انشاءالله د دې لپاره به دغه کوو. ګیس داسې یو ضرورت دی چې د هر کور ضرورت دی، او بیا خاص کر زه به دا ووایم چې دا زموږ د میندو خویندو زیات ضرورت دی. د دې اصلي فایده زموږ میندو خویندو ته کېږي. که تاسو وګورئ نو دلته کې د صوبې ته دا ګیس چې دی دا شهید وطن حیات محمد خان شیرپور را دننه کړو. زموږ ضلعې ته دا ګیس ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور را دننه کړی، او دلته کې مختلف علاقو ته که خور شوی دی نو دا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور کړی. زما خیال بل چا په ګیس کې اړو کار کړی نه دی، او نه د بل چا نه دا تمه د چا کېږي چې هغوی به د ګیس مسله حل کړي. انشاءالله دا د مرغوث کلي مشرانو سره د دې ځوانانو سره دا زموږ وعده ده چې انشاءالله کامیابي که میلاو شوه بالکل دا ګیس به تاسو سره رارسوو. دغه شانتې ما ته پته ده چې اوس هم د نور ټرانسفارمرو ضرورت دی دلته کې. انشاءالله دغه به هم کوو. به د هغې نه علاوه دلته کې تعلیم یافته ځوانان شته، روزګار به مو له ورکوو. خو هم سوچ کوو ماسټر صاحب چې دا کم مشران په اسمبلو کې ناست وو چې چا د دې ځي د حقوقو تحفظ ونه کړی شو. دا ډیم د دې بنیاد خو زموږ مشر ایښی و، خو شروع کار پې اوس شو. په کار خو دا وه چې دې خلکو چې کوم اسمبلی کې دې وخت کې ناست وو چې دوی دا دغه کړی وې چې بهی په دې کې د دې علاقې خلکو حق جوړېږي چې هغوی ته روزګار میلاو شي. نو دا سوال چې دی دا ماسټر صاحب پکار چې د پی ټي آی والا چې راځي که ده نو دی نه به د برغوث کلي او د دې بازو علاقې خلکو پکار چې تاسو هغوی نه دا سوال وکړئ چې ولې دا حق تلفیظ تاسو شوې ده. انشاءالله که موږ ته څه ته موقع میلاو شوه د دې به ازاده کولو کوشش به هم کوو، او را روان نور چې هر داسې پراجیکټ راځي زموږ خو همیشه نه دا سوچ دی چې بهی چې کوم ځای کې کم پراجیکټ دي نو د هغې څه چې لوکل خلک دي هغوی ته پکې ترجیح میلاوېدل پکار دي. نو انشاءالله دې طرف ته به توجه ورکوو. دا میا صاحب ډېره صحیح دغه خبره وکړه چې ګیس چې د ضلعې ته رادننه شو نو د هغې نه پس ته سی این جي سټیشن یې جوړېدل شروع شوې. هر سی این جي سټیشن چې دی هغې کې 25 کسان ته روزګار میلاوي. نو یو لحاظ سره دا هم یو انډایرکټ روزګار ورکول هغې لحاظ سره دغه دی. انشاءالله دې ټولو طرف ته به توجه ورکوو. خو خبره دا ده چې کوم زمان یو